زما ګل محمد نوم دی او د نېشنل پارټۍ سره د وخت کې تعلق ساتم او د ګرګړ یم. نه ټیک خو نه دی روان، شته دی خو ټیک نه دی روان. لکه کم چاته چې ورکول دي یا کم حکومت یا عمران خان چې کوم اعلانات ته چا لپاره کړي دي، نو هغه خلکو ته 45% میلاوي. دا 55% خلکو ته په دغه باندې په تعارف باندې یا په ملګرتیا باندې یا په تعلق باندې میلاو شو. هغه خلکو ته چې هغې ښې ګزارې جوړې دي، کور کې ورکره اوړه شته، دانې شته، چای غوړي شته، هغه خل لګې دي او دې پیسو ته ولاړ دي. موږ دغه سکول کې ورکوي، موږ وینو خل پېژنو، دلته د کور کې ورکوي موږ پېژنو چې دا سړی خو د دې حقدار نه دی. باقاعده هغه کم کس چې ورکوي هغې پکې خپل لین دین خپل لود هم پکې هغې کوي، میلاویږي ورته که نه، هغې هم لکه راز باز د ټولې ژوي. باقي پاتې شو دا حکومت خو ډېر ښکلی ریلیف ډېر ښه کار یې کړی، ځکه چې دا یو صدقه جاریه ده د حکومت لپاره که نه. خو مسله غټه دا ده چې د دې په ځای باندې عمران خان داسې حکومت له یو کار کړی وی، داسې یو کار یې کړی وی چې هغه دا پیسې د حکومت په لاس لګېدلې وي، صحیح لګېدلې. اوس دا ما غوندې خلکو ته میلاو شي، نو زه په خپله لارې مړم بیا پې زه ځان برابروم، نو بیا بې وروستو کاکا ماما له ورکوم. نو دغه یو کم یې پکې شته. داسې شته چې ځینو خلکو ته میسج راغلی دی، فریاد کوي. دغلته زه په دا پټي کې یم، زما د پټي خوا کې دا تقسیم کېږي، فریاد کوي یاره موږ ته میسج راغلی، پیسې راته میلاو نه شولې. اوس الله پوهېږي چې هغه پیسې چې په میسج راغلې خو د هغې حق دی که نه، چې هغه پیسې دغه خلکو څه کړي. تاسو ته خو ما دا هم وویل چې دا خلک پیرا پکړی مکړی م شوی وه. موږ ته چې زموږ خو ذمېدار خلک یو، موږ ته خو ذمېدار چې کوم دی، ذمېدار طبقه چې کومه ده، انتهایي په ضلالت کې روانه ده. خاورې دومره حد ته رسېدلې ګرانې دي، دوایانې ګرانې دي. اوس لکه مثال ما 6 جربه باغ کرلی دی، سب ته پته د خټکو باغ دی، او 2,70,000 روپۍ زما په هغې باندې خرچه شوې ده. هغه خټکی نن په پټي کې خرڅېږي نه، څوک یې نه که نه، خو لکه خرچه خو پې زما نه شوې ده، یو فصل خو زما دی که نه. نو دا قسم موږ ته تکلیفات خو ډېر دي. ټرانسپورټ تکلیف شته، د خاورې شته، د دوایانو راته شته. د ذمېدار خو د حکومت خو د ذمېدار هېڅ خیال ونه ساته. د هرې طبقې د هرې معاشرې سره چې تعلق ساتي د هغې خیال وساته، خو د ذمېدار څه سوچ دغه نه کړو چې یاره یا ورته ټکټر ځای لاوډ کړي، یا ورته مثال خاوره ارزانه کړي، یا ورته یا څه دوایانې ارزانه کړي. داسې څه ریلیف ور نه کړو چې ذمېدار په هغې باندې خوشحاله شي او شوق سره خپله ذمېداري وکړي. اعلان کې ده چې د پاکستان بنیاد چې کوم دی دا د ذمېدار ته پکار دی چې ذمېدار نه خدای شوی دی او هغه خدمت کوي، منډې تړلی وي، نو هغه سره دا دغه پکار دی. امداد تنظیمونه خو شته، د نېشنل پارټۍ تنظیم شته، زه خپله تنظیم پېژنم، خو لا دې ټیم کې خاموشي ده، څه خو شته نه. سرګرمي خو باندې شروع کړي چې نږدې شي.